الله په بوډاګانو کې حافظان پیدا کړل، په زنانو کې حافظان پیدا کړل، په ډېرو وړو وړو ماشومانو کې الله رب العزت حافظان د قرآن مجید پیدا کړل. هارون الرشید بادشاہ د لوی حکومت د الله والا ورکړو او آل رسول سادات آل رسول الله صلی الله علیه وسلم. او دا به وی چې کله به باران ونشو وریاض وراله وریاض بلاړي نو هارون الرشید بادشاہ به وی چې وریاض چرته بځي که زما د دې ځای نه ورشي بل ځای ته ورشي نو چې په کوم ځای تاسو ته الله حکم وکړي او باران ووروي او فصلونه وشي نو د هغې فصلونو عشر او زکات په مال راځي، ځکه هغه به زما حکومت وي. نیمه دنیا و تقریبا الله تعالی ورله حکومت ورکړو. پله هم حافظ قرآن و. یو ځل وله یو بابا بوډا بابا هغه ورله یو ماشوم راوستو. ماشوم به په مشکله د 5 کالو عمر به پوره کېدو کم ولا. بابا چې الیک سلیکو شو نو بابا نه هارون الرشید بادشاہ تپوس وکړ چې د ماشوم سره څه کوې؟ وی دی مې ستا خواله راوستو، ما وی چې نن درته یو نادره خبره وکړم، یو ناشنا خبره ووینې. وی چې څه؟ وی چې زما دا انوسی چې دی نو دا د قرآن مجید حافظ دی. هغه وی چې دا لا څنګه کېدی شي دی؟ خو لا د څومره عمر یې دی؟ وی د 4.5 کاله عمر دی. دومره لږ عمر؟ دا خو ته هسې وایه بابا، که دې هسې پیسو ته اړولي نو ما ته ووایه، که د انعام ته اړولي طالب هم درکړم، دله به هسې څه پیسې ورکړم، خو داسې مه وایه. قرآن مجید 13 سپارې ته څنګه یاد کړو؟ هغه لوبې کوي، په خبره نه پوهېږي چې ته ورته څه ووایې، هغه تا ته وګوري کله ونه ګوري. ماشوم چیړه شروع کړې وه. بابا ورته وی دا ګده دا میدان خو وی ګوره، تپوس دې وکړه چې دی حافظ وي نو خو زما خبره صحیح شوه، که دی حافظ نه وي نو زه ملامته یم. ما به ولې تعالی داسې یو ماشوم راوستو. هارون الرشید بادشاہ ورته وی د بشیه ته ووایه چې ما ته قرآن مجید ووایه. هغه وی نه وه، او داسې به هم نه وي لکه چې نه ورځي ورله. بابا وی نه ورځي ورله یا څه چل خو هغه په پته نه پوهېږي، ته وایه چې قرآن وله یاد دی. بابا وی چې دی زما نه په څه خبره مرور شوی دی نو د دې د وجې دی نه تا ته وایي قرآن او نس نه ما ته وایي. وی په څه دې خفه کړی دی؟ وی د چیړه ونیسله ګوړې سره یې فکر لاړو، راته وایي چې ما له ګوړه پکار دی. وی بابا دا څومره خبره ده؟ که دی حافظ د قرآن وي نو ګوړه د ده نه قربان، دا څه خبره؟ بچې ګوړه نه ده به درنه خسته حلوا د پستې درکړم، دا قسم به وي. ماشوم وی بس صحیح ده ماله راکړه، نو بیا وی درته ووایم. هارون الرشید بادشاہ ورته وی ښه حکم یې وکړ ورشئ راړئ ورله خیر دی په ده باندې. دا چې حلوا یې کېښوده نو ماشوم روغونته بابا ته مخ راواړو، ورته وایه چې اوس ته تپوس وکړه چې کوم ځای تپوس کې. هارون الرشید بادشاہ خپله حافظ قرآن و. د 5 کالو دا ماشوم چې لا د 5 کالو نو پوره، په 5 مشکلو ځایونو کې هارون الرشید بادشاہ ته نه تپوسونه وکړل. هغه به کله هغه حلوا خوړه او کله به هارون الرشید بادشاہ ته آیتونه شروع کړل. بیا به ورته بادشاہ وی بس یې کوي، بس نور مه وایه، زه درته بل ځای وم. 5 ځایونو کې هغه په یو ځای کې هم الحمدلله خطا نه شو. هارون الرشید بادشاہ وی دا زما په ژوند کې یو ناشنا واقعه راله چې د الله د کلام د قرآن مجید دومره ماشوم چې هغه لا په خپل خبر نه پوهېږي، او ما د هغه د عمر په اندازه باندې د هغه نه تپوسونه د 5 ځایونو وکړل، خو دغه د 5 کالو ماشوم چې لا پوره شوی هم نه دی، دغې ته نه دی رسېدلی، او په یو ځای کې خطا نه شو. زه دومره پوه شوم چې دا د دې ماشوم یا د بوډا یا د بل چا کمال نه دی، دا کمال د الله د کلام دی چې الله رب العزت دا کلام داسې ښایسته ښکلی په پوست انداز کې الله تعالی یو دومره ماشوم ته هم یادوي، او داسې ورته یادوي چې هغه نور خبرې ورته نه دي یادې، ټول قرآن ورته یاد دی. دا د دې قرآن مجید هغه عجایب دي، دا برکات دي، دا انوارات دي. تاسو وګورئ الحمدلله